بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. مصنف رحمت الله علیه خطبه ذکر کړل او وی چې لکه د خطبې نه وروسته بیا د خپل کتاب وی چې دا کتاب د عمر ابن محمد نصفی یو کتاب لیکلو او داګه ډیر زیات بهترین او خپل کتابو خو پای کې ما څه خبرې چیندا یو ذکر او داګه مشکل زګونه می حل کړل داګه هغه کم د جدا می حل کړ و د دې نه اخرور خپل خبرې ته اوړي نه لاول نه وی توشات لړ شي چې احکام شرعیه دا د دې دوه قسم د دې تعلق د دوه قسمه اعمال سره دي. احکام شرعیه یعنی د دین کې چې کم کارونه دي، په شریعت کې چې کم کارونه دي، تکې نه ځه نن کې نه شرعي احکامات دا په دوه قسم دي. بعضی شرعي احکامات د سری چې د تعلق د زړه سره دي او د بعضی تعلق د عمل سره دي. نو د کوم احکام شرعیه تعلق چې د عمل سره وي ناغي ته فرعي اعمال وي، فرعي احکامات، عملی احکامات ورته وي. او د کومي تعلق چې د اعتقاد سره وي نو دې ته اصلي وي او اعتقادي ورته وي. اصلي ورته ځکه وي کنه چې دا اصل دی د دې لپاره اصل دی چې لکه دا د ځلا عقیده برابر نه جو ته منځونه کوه کنه روزي نیسه. نو احکام د شریعت په دوه قسم دي. یو هغه احکام د شریعت هغه احکامات چې د تعلق د ځل سره ده، او دویم هغه چې د تعلق د سره ده، د عمل سره ده. د عمل سره چې د کومي تعلق ده نو هغه ته عملی او فرعي وي. څورته وي عملی او فرعي. او د کومي تعلق چې د اعتقاد سره ده هغه ته اصلي او څورته وي اعتقادي ورته وي. وسه د کم تعلق چې د علم دغه سره ده، د عمل سره ده، ما ته فکر ده د کم تعلق چې د عمل سره ده نایت ولګي علم الشرائع والاحکام څورته وي علم الشرائع والاحکام. او د کم تعلق چې د عقاید سره ده نایت ولګي علم التوحید والصفات، علم التوحید والصفات. وز دې د علم الشرائع ولي ولګي علم الاحکام ورته ولي ولګي دا کم چې فرعي اعمال دي. فرعي عملونه لکه منځ ده، روزه ده، زکات ده، حج ده، دغه شان دي خلق ول د خلکو سره معاملات کول، نکاح، بيع او دا طلاق، عتاق، دا ټول خبرې تیری نه، دا ټول فرعي اعمال دي. نو دې ته علم الشرائع ځکه ویلېږي چې لکه دا د شرع په ذریعه سره پیژندل کېږي چې عقل په ذریعه سره دا نه پیژندل کېږي. لکه دا وایم چې را پدې چې مونږ کېږي او نه کېږي نو عقل دا نه کوي، بلکې شریعت په ماته و چې دا ځکه پاک ته پدې کې مونږ کېږي دا ښکاره د صد وجه نسخه شریعت په ماته و چې مونږ کې په کومه طریقه باندې بکې، شریعت په ماته و چې روزه نشي په کومه طریقه باندې باندې زکات ورکړي په کومه طریقه، دا عقل په دې کې سکار نشته. نو ځکه دې علم الشرائع وي. او علم الاحکام ورته ولي وي ځکه ورته وي کنه چې کله دا مطلق ذکر شي، احکام چې مطلق ذکر شي نو ذهن دې طرف ته شي چې را منځ، روزه او زکات او عتاق او دا دې علم الاحکام وي. او دا کم علم تعلق چې د انسان د اعتقاد سره ده دا اعتقادي وي او څورته وي اصلي علم ورته وي. او د دې ته نوم ورکړل شوی د علم التوحید والصفات. څورته وي علم التوحید والصفات ورته ځکه وي کنه چې په دې کې نور خبرې هم ډېرې بیانېږي پکې، لکه د مسائل د معاد پکې بیانېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خبرې پکې، د صحابه کرامو خبرې پکې، او دغه شان د ختم نبوت خبرې پکې. خو چونکې د الله د ذات او د الله د صفات د دې په اهم مقاصدو کې د دې وجنه دغه اعتقادي علم ته علم التوحید والصفات وي. لکه پوه شئ نو ګوره په دې سبق کې منګه لاولې خبره چې نن زمونږ کوم د سبق دا نو پای کې منګه سوې منګه علم په دوه قسمه ده. یو هغه علم د احکام شرعیه، احکام شرعیه په دوه قسم دي. یو احکام شرعیه چې تعلق یې سره ده د عمل سره، او بل تعلق د سره د اعتقاد سره. د عمل سره چې تعلق ده نه د څه لګيږي علم فرعیه او سو عملیه.
واښوي او د کومي تعلق د اعتقاد سره نه آیت اعتقادیه او صورت وي اصليه ورته څه کوي چې دا جړل دا بل فرع انده به سورستو دي او د اصليه دي ته ویلېږي علم التوحید والصفات او شرعيه فرعيه دي ته ویلېږي علم الشرائع والاحکام نو دا موږ بیا موږ د دې وجه ویل چې علم الشرائع ورته ولي وي ځکه چې د دې احکامات په پته بس سره لګي په شریعت سره ذهن ته پکې صدقلو نوي او احکام ورته ولي وي ځکه چې احکام کله مطلق ذکر شي نو ذهن دغه طرف ته ځي دې موږ روزه زکات طرف ته دا دې پرو وي بیا ځمکه اعلم ان الاحکام الشرعيه پوښ په دې خبره باندې چې بهشکه احکام شرعيه منها بعض الاحکام الشرعيه ما هغه دي يتعلق بكيفيه العمل چې تعلق وي د کیفیت د عمل سره وتسمى فرعيه وعمليه او دې دا فرعي ویل کېږي او عملي ورته ویل کېږي ومنها ما يتعلق بالاعتقاد او بعض د احکام شرعيه نه هغه دي چې متعلق وي د اعتقاد سره وتسمى اصليه واعتقاديه او دې دا اصلي او اعتقادي ویل کېږي والعلم المتعلق بالاولى او هغه علم چې دا اول سره متعلق وي یعنی دا عمل سره متعلق وي هغه ته ویل کېږي علم الشرائع والاحکام صورت وي علم الشرائع ورته ولي وي ویل لماذا دی وجنا انها لا تستفاد الا من جهه الشرع چې دا نه مستفاد کیږي د دې فائدہ مونږ نه حاصلېږي مگر په جهت شرع سره یعنی موږ د شرع په ذریعہ سره پته لګي چې دا کار صحیح دی او دا نه صحیح دا په دې طریقه او دا په دې طریقه او احکام ورته ولي وي ولا يسبق الفهم او نه مخکې نه راځي په فهم عند اطلاق الاحکام چې کله مطلق ذکر شي احکام الا الیها مگر دیتا یعنی کله چې احکام مطلق ذکر شي نو بیا په ذهن کې زمونږ دغه راځي مونږ روزه زکات راځي وبالثانيه او د فهم سره علم فهم چې کوم تعلق د اعتقاد سره دی دې ته ویل کېږي علم التوحید والصفات علم توحید ورته ویل کېږي علمي صفات ورته ویل کېږي اوس دې علم توحید او صفات ولې ویل کېږي ځکه چې په دې کې صرف دغه خبرې دي نه لما ان ذلك اشهر مباحثه ځکه چې دا د دې په مشهور بحثونو کې دي واشرف مقاصده او د دې په مقاصدو کې د ټول نه بهترین مقصد هغه الله تعالی توحید او د الله تعالی صفات نه ذکر ورته وي الهغه یا چوپ شي درته را وز د دې نه اقوا دا خبره کوي چې علم الکلام د دې څه ضرورت او د دې تدوین دا څنګه شوی دی نو لاول په یادو باندې ځان پوه کوي ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام موجود او تابعین چې لندا موجود نو تابعین او د صحابه کرامو دا و عقاید چې لندا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت ته وجنه او بل لري وجنه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ډیر زیات نږدې دي نو د پیغمبر سلام زمانه ته نږدې نو دی وجنه پای کې لکه اختلافات پکې هم کم او د دې وجنه پای کې لکه عقیدیم د برابر وي او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود صحابه کرام موجود نو که خبر اتر براغله جواب د پیغمبر اسلام نه تاسو کو او چې کله پیغمبر اسلام نو جو تابعینو پر صحابونو ته تاسو کو جو څه خبر اتر چې بوا جو هغه په دوه حل کوله او چې کله بیا ورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف وړو او دغه شان دغه هم لاړل صحابه کرام لاړل او اسلام چې نن دا عجم او د خور شو نو مسلمانانو په منځ کې فتنې چې نن دا راغلي او دغه شان د کم د دین چې کم مشران او علما کرام دا په خپل منځ کې دیو بل سره د ظلم او د دې دغه نو دوی اختلافات دا جدا شول یو شان مسلک شو د بل شان مسلک شو دغه شان دي فتوی چې نن دا بچا به یو شان فتوا ورکوله چا بل شان فتوا ورکوله پوښښ به باندې او دغه شان دي خلک چې دا په معاملاتو کې با علما کرامو ته کم نږدې کېدل با او د خلکو د علما کرامو نه دوری راغله لہذا پرې دای کې دې وشول چې د خلکو عقیده ګډي وډي شولې د خلکو خبره ګډي وډي شولې پوښښ به باندې ها د دې وجه نه بیا د دې علوم ضرورت چې هغه د دې هغه دغه برابر کی نو په دې کې درې قسم علوم چې نن دا راغله ها علوم چې کم تعلق دا احکام عملی سره ده او دا دلیلی تفصیل معلومیږي دلیلی ادله تفصیلیونه ناغي د ویلېږي فقه او کم چې لکه د سوچ هغه احوال دغه دلیلونو به موږ ته خودل ناغي ته ویلېږي اصول فقه او د کم تعلق چې د عقاید سره او د اصل خبرو سره ناغي علم ته ویلېږي علم الکلام نو دا درې علوم په دغه وخت کې د دې وجه نه په دغه کې راغل په وجود کې راغل پوه شو به معنی اوس وګوره دغه خبره په عربی کو کوي وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين او يسروا اولني خلق د صحابونا او تابعوننا لصفاء عقائدهم د وجد عقائد صفا کېدو د وجنا
چې دو مطلب دا کنه چې د دو عقیدی چې دا صفاوي نو دلګي د صفاء عقایدی لام حرف جر ده صفاء عقایدی مرکب اضافي دا مجرور جار مجرور متعلق ده په مستغنینا اسم فاعل پورې یعنی د وجه د عقاید او صفا کېدو د وجنه دو مستغنیو دو سو مستغنین او بغنیشتره دا بل لو باسه ببرکت صحبت النبي صلی الله علیه وسلم د وجه د دینه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت برکت ورته حاصلو وقرب العهد بزمانه او بل د تابعین دا دور پدې کې هم خلک د فتنو نه محفوظ ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه ته نږدې زمانہ و پوه شو به معنی بل ولقله الوقائع والاختلافات او بل دا چې لکه واقعي او اختلافات دا هم کم وتمكنهم من المراجعه الى الثقات او بل دا چې لکه خبره کې بدو کې اختلاف راغی نو ممکن وو رجوع کول اغا ثقات ته با اعتماد خلکو دا یعنی په دغه زمانه کې با اعتماد خلک موجود وو نو چا په خبره کې ساخوا دي غوارال خبره کې به خلجان راغی نو هغه با دا دغه ثقات ته به مراجعه کول شو مستغنینا دا ما چې به علی صفای عقاد مستغنینا پوره مستغنینا نو دو د دې وجو نه مستغنیو د سوجو نه مستغنیو د صحابه کرام متابعین یو خدا چې عقیده صفاوا بل چې پیغمبر اسلام صحبت ورته حاصلو بل چې پیغمبر اسلام زمانی ته نږدې وو بل چې اختلافات وکمو او بل دا چې لکه خلق با ثقات ترته رجوع کول شو نو په دې خبرو د وجنه مستغنینا دو دا مستغنیو عن تدوین العلمین د دې دوه علوم د تدوین نه دوه علوم کم دي لکانو اعتقادي علم او بل څه عملي علم وترتيبهما ودلیل ترتیب نه مستغنیو ابواب او فصولا د ابواب او د فصول چې دا بابونه کې فصلونه کې وتقرير مقاصدهما او دلیل د مقاصد تقریر نه فروعا و اصولا فروعا معناه یعنی مسائل او اصولا دلیل الى ان حدثت الفتن بين المسلمين ترتیب ور چراغ الفتنین مسلمانانو په منځ کې فتنی راغلي مسلمانانو په منځ کې والبغي على ائمه الدين او ظلم راغی زیاته راغی په سرکشی راغله په دغه باندې د دین په مشرانو باندې ظلم او زیاته د دین په مشرانو باندې شو په علماء کرامو باندې شو لکه د حجاج ابن یوسف زمانه چې وکنه نو پای کې لکه ډیر علماء کرام قتل کړل شول بیا د خلفای عباسیه او پای کې ډیر چې نه داخله صحابه کرام دغه چې علماء کرام دا قتل کړل شو وظهر اختلاف الاراء او ظاهر شو اختلاف د ارایانو د رای ارا د رای جمع رای والميل الى البدع والاهواء او مایل کېدل خلق راغل البدعتون دا والاهواء او خواهش تا هوا ولیکي ميل نفس الى ما تشتهي بلا تجويز شرعي یعنی د ظلم مایل کېدل د یو ناکاره کار ته د خواهش وي هاني وكثرت الفتاوى والواقعات او فتاوی هم ډیر شو واقعات حوادثات هم ډیر شول والرجوع الى العلماء في المهمات او په عام خبرو کې علماء کرامو ته رجوع کا مشوله لکه پوښتنه به معنی نو چې کله دا ټول خبرې وشولې نو جواب شرط فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط نو مشغول شول دا خلق د علماء کرام په نظر او فکر سره په دلیل نیولو سره اجتهاد او استنباط ته وتمهید القواعد والاصول او د قواعد او د اصول مخکې ذکر کول وترتیب الابواب والفصول او بابونه او فصلونه پر ترتیب کولو ته وتکثیر المسائل بادلتها او ډیرو مسائل ته دو محتاج شول و ایراد الشبه او راوړل شبهات باجوبتها د سره د جوابونو وتعیین الاوضاع والاصطلاحات او دا خلق محتاج شول مشغول شول هغه نوی موضوعګانو جوړول دا نوی اصطلاحات ته اوضاع ویلېږي یعنی دا لفظونو د لپاره معنی شرعیه راوستل لکه نص او ظاهر او مفسر او مجمل او محکم دغه وتبيين المذاهب والاختلافات او دو مشغول شول هغه مذاهب او اختلافات بیانول دا لکه پوه شوي نو بدی کې درې قسم علوم راغلل څو علوم راغلل درې قسم علوم راغلل یو هغه علم چې هغه د دغه ادله تفصیلیه اتفاقی څلور دي
ادله تفصیلی اتفاقی سوري سلور ادله تفصیلیه یعنی د کمی نه چې د څومره احکامات شرعیه چې دا ثابتېږي اتفاقی دور باندې هغه سلور دي چې هغه قران مجید کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع الامت او بل څه دي قیاس دي او هغه احکام چې ادله کم چې اختلافي دي نو هغه ودي تاسو به اصول فقه کې جنن دا ویل دي لکه یو دغه استصحاب او سن مرتوي استصحاب ده او قول صحابي له شرایع من قبل ناري هو سيزونه تفصیل لمخه خا نو کم چې د ادله تفصیلیونه د احکام معلومي ناغي د علم الفقه ویل کېږي د ادله تفصیلونه احکامات معلومي نه ته سوي علم الفقه او کم چې د قواعد بیانې چې قواعد چې دای په ذریعہ سره منګه دغه ادله تفصیلیونه د احکامات معلومول شو ناغي د اصول فقه او کم چې دای تعلق د اعمال سره دی ناغي ته ویلېږي سبب کمیله مرده علم الكلام وسموا او دنوم کې خودو ما هاس يفيد معرفه الاحكام العمليه چې فائدہ ورکوي د معرفت د پیژندګلو د احکام عملیه عن ادلتها التفصيليه دا ادله تفصيليه بالفقه په فقه سره لکه پوه شو مې معنی فقه په لغت کې غوپوي د ویلګي کنه په اصطلاح کې هو علم بالاحکام ومعرفه الاحکام العمليه عن ادلتها التفصيليه ومعرفه احوال الادله اجمالا او پیجندل د احوال د دغه دلیلونو چې دا دلیل چې دا ظاهر دی او کنس دی او که مفسر دی او که محکم دی او که څه شی قابل دی او کنه نه قبول اجمالا فی افاده الاحکام چې دا فائدہ ورکړي احکام د دې ته نوم ورکړل شو د اصول فقه ومعرفه العقائد عن ادلتها التفصيليه او په جندل د عقاید د دغه ادله تفصیلیونه دا چې په کوم علم کې نه ایت نوم ورکړل شو بالکلام په علم الكلام سره هغه پوه شو وس دی علم دا علم الكلام ولي وي ندي اتوجري پوره نه ها یاد بشرت ده نو ګور نن سبق کې موږ څه خبر وکړه اول موږ وی چې احکام شرعیه د دې څو قسمونه دي دوه قسمونه دي یو د عمل سره تعلق یو د سره وي دا سره د عمل سره تعلق دي د سوې عملی او فرعي او د اعتقاد سره تعلق دي د سوې اصلي او اعتقادي دي د کوم چې د عمل سره تعلق نه ایته سوې علم الشرائع او علم الاحکام علم الشرائع او علم الاحکام ورته ولي وي او د کوم چې د اصل سره تعلق وي نه ایته علم التوحید او صفات وي او ولي ورته وندا ویلا او بیا موږ دا وی چې لکه د دې علم د تدوین څه ضرورت وو لکه دا علم ولي مدون شو نو داغه وجه موږ وی او په دې کې د فقه او د اصول فقه او د کلام تعریف موږ هم سره وکړو دې پوه شئ یاد کې شابه زر واړو زر کم خبره باندې نه پويږي داګه زمانه پوسو کوي شابه